بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمه زمونږ کوم وظیفه را ډیره زیاته انتهایی مجربه، انتهایی پاورفول، انتهایی تیزترینه وظیفه ده. محترم مسلمانانو، کو چېرته تاسو ته څه مسله وي په ژوند کې د حل کېږي نه، خو نن داسې وظیفه را داسې انشاءالله العزیز تاسو به خپل رب سره دا به لازما ملاوئ. په دې وظیفه کې محترم دومره ناشنا کمالات پراته دي او دومره ناشنا خبرې پکې دي چې حیرانونکې خبرې پکې دي. انسان لګیا ټول عمر کله یو در لور شي او کله د بل چا در لور شي، کله د بل چا، کله د بل چا، بس دی همیشه دپاره مایوسه وي. بس یو در محترمو زمونږ او ستاسو دی، هغې در ته صحیح ورتګ دی او چې کله موږ صحیح ورغلو دغه در ته، نو زمونږ به هر څیز قبول شي. نو دغه در ته محترم موږ کوشش کوو، خو دا ورتلی نه شو. ولې نه شو ورتلی؟ ځکه چې هغه لیول اخلاص، هغه لیول یقین دا پکار دی. دغه رنګه محترمو اکثر علماء کرام د هغوی به دا قصو ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه یو کتاب دی او په دې کتاب کې کوم چې آیت دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، د دې په تشریح کې لیکلي دي چې کوم سلف او صالحین دي، کوم علماء کرام دي، د هغوی به دا خوښه وه چې الله پاک دې د هغوی دعاګانې نه قبلوي. بس هغوی دعاګانې کوي او نه قبلېږي، هغوی دعاګانې کوي او دا نه قبلېږي. مطلب د هغوی دا و چې مطلب یې دا و چې موږ دعا کوو نه قبلېږي، نو موږ به نور هم لګیا یو الله پاک سره زموږ رابطه دا به قایم وي. او که چېرته موږ دعا کوو فورا قبلېږي، نو به بیا فورا قبوله شو، نو هغه راز او نیاز او ژړا او فریاد هغه حساب کتاب پکې ونه شو. موږ څومره لګیا یو د دنیا د یو انسان دپاره، ټوله شپه هلکه جاړي، ټوله شپه هلکه یو څه کوي، کله بل څه کوي، کله بل څه کوي. بیا هم تمامه زندګي د چا په نوم کې، بیا هم دغه چا په نوم چې زندګي کې نو هغه بیا میلاو دا نه شي. غلط طرف ته سوچ کوو. کم زموږ رب دی، خالق دی، مالک دی او ودود دی، محبت پیدا کرنے والا، هغه خواله نه ورځو. نو که دغه خواله ورلو، نو که ته څه غواړې، نو د هغوی په زړه کې به ستا عزت، وقار، مینه، محبت د الله پاک پیدا کړي. او محبت پیدا کوونکی هم الله دی، نفرت پیدا کوونکی هم الله پاک دی. اوس الله پاک وایي داسې ستا برخه نه دی، بس تاسو ماسې نفرت پیدا کړي چې دا ونه شي. یو جنۍ د بل چا په قسمت کې ده او ستا قسمت کې بل څوک دي. دغه رنګه محترم څومره مشکلات دي، څومره مصایب دي، بعض وخت د مشکل په وجه باندې الله پاک خلکو ته ډېرې زیاتې نیکیانې ورکوي. الله پاک د انسان درجې د محترم اوچتوي. او بعض وخت مشکل موږ ځان ته په زور باندې احساس کړی، مشکل یې نه ښه صحیح کاري، خو موږ ځان ته په زور باندې مشکل احساس کړی. بس یو څیز دی ستا باره کې فیصله وشوله، بس په دې باندې عمل وکړه، بس ټیک دا تقدیر دی، د هغې باندې صبر وکړه. نو بعضې څیز دا لیکلی شوي چې دا به داسې کېږي او قسمتي به هماغه کېږي. نو تقدیر باندې راضي کېدل دا د بنده کار دی. نو زموږ چې کومه وظیفه ده محترمو، تهجد په ټایم کې ده. یو سړی وایي هغه تقریبا 7 میاشتې ما داسې اخوا دې خوا کله یو خوا لاړم، کله بل خوا، کله بل خوا، کله بل خوا، یو ځکه زما مسله حل نه شوله. هغه وایي چې ما یو پیره سوچ وکړو چې خلک د چا نه سوال کوي، زړه کې یو فیصله راغله چې که نه یار خلک د الله پاک نه سوال کوي. نو بیا وایي چې د الله پاک نه سوال ولې نه کوم، چې زه راخوا دې خلکو نه سوالونه کوم. نو بیا مې وایي 8 ورځې تهجد وکړم او په 8 ورځو کې زما مسله دا حل شوله، ورسره دا وظیفه یې وکړله. نو که تاسو هم د مسلې شکار یې، حاجت مې څه بلې څه مسلې، نو راپاڅئ تهجد ته د الله پاک نه وغواړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به هغه څه کوي چې کوم څه زموږ او ستاسو لپاره ډېر زیات بهتري. محترمو کوشش وکړئ تهجد په ژوند کې هم های پلی کړئ، دومره ټایم پرې نه لګي. بس دا ځان نه یو نیمه ګنټه مخکې پاڅېدل دي، منزله سم باسئ،
لږ وختي پاسه او په دغه ټایم کې الله پاک وایي بندګانو زمانه وغواړئ څه غواړئ ویې غواړئ زمانه زه یې درکوم دله نو راځئ چې تهجد شروع کړو او سم د الله پاک نه غواړو راکړئ به الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.